آیا تاسو ته پته شته چې دې ته په انګلیش کې څه وایي؟ په انګلیش لینګویج کې لوټۍ ته څه ویل کیږي؟ سوچ وکړئ. که تاسو ته نه وي پته دې ته ویل کیږي ایور. EWER ایور. ایور او ایور ویل کیږي لوټۍ ته. فار ایگزامپل لوټه چرته ده؟ لوټه چرته ده؟ ویر از د ایور. که چېرته تاسو غواړئ چې د چا نه تپوس وکړئ، د چا نه پوښتنه وکړئ چې لوټه چرته ده، تاسو ویلی شئ ویر از د ایور، او دې مطلب دی چې لوټه چرته ده. په یاد وساتئ WHERE ویر د دې مطلب دی چرته، کم ځای کې. تاسو داسې هم ویلی شئ چاته ویلی شئ چې ویر از یور فادر، ستا پلار چرته دی. ویر از یور برادر او ستا ورور چرته دی. مطلب مې دا دی چې د ویر مطلب دی چرته، ایور ویل کیږي لوټۍ ته. زه امید کوم چې تاسو به پوه شوي یې. دوهم اگزامپل لوټه کې اوبه واچوه. لوټه کې اوبه واچوه. pour the water into the ewer. ما سره ووایئ pour the water into the ewer. POUR pour. او دې مطلب دی د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچول، که اوبه وي او که هر څه وي. خو د pour 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 د دې مطلب دی د یو لوښي نه په بل لوښي کې څه اچول. نو pour the water into the ewer. pour the water into the ewer. د دې مطلب دی چې په لوټه کې اوبه واچوه. آیا تاسو ته پته شته چې په انګلیش لینګویج کې دیکې وهلو ته یا دیکې ورکولو ته څه ویل کیږي؟ سوچ وکړئ. که تاسو ته نه وي پته چې دیکې ورکولو ته څه ویل کیږي، نو دیکې ورکولو ته ویل کیږي پوش. او د پوش مطلب دی دیکه ورکول، یو ګاډي ته دیکه ورکول یا که بل هر څه وي. فار ایگزامپل که چېرته تاسو ته څوک ووایي یا تاسو چاته ووایئ Hey, please push my car. Hey, please push my car. دې مطلب دی چې hey مهرباني وکړه زما ګاډي پسې دیکه ووهه، یا مهرباني وکړه زما ګاډي ته دیکه ورکړه. د پلیز مطلب دی مهرباني وکړه. push دیکه وهل. my car زما ګاډی، زما موټر. hey please push my car. please push my car. او دې مطلب دی چې مهرباني وکړه زما ګاډي پسې دیکه ووهه. alright دیکې ورکولو ته پوش ویل کیږي، خو ځان طرف ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ یو دیکه ورکولي، یو د ځان طرف ته څه راښکلي. نو د ځان طرف ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ لکه څنګه چې موږ اوس زده کړه چې دیکې ورکولو ته پوش ویل کیږي، خو ځان ته راښکلو ته څه ویل کیږي؟ مطلب که تاسو چېرته یو څه خپل طرف ته راښکئ، خپل ځان طرف ته راښکئ، نو دې راښکلو ته څه ویل کیږي؟ آیا تاسو ته پته شته؟ که نه وي نو ځان ته راښکلو ته ویل کیږي پل، او پل اپوزیټ دی د پوش. مطلب د پوش مطلب دی څنګه چې موږ اوس زده کړه دیکه ورکول، او د پل مطلب دی خپل ځان طرف ته راښکل. یو څه راښکلو ته ویل کیږي پل. فار ایگزامپل can you pull this sack back? can you pull this sack back? او دې مطلب دی چې آیا ته راښکلی شي دغه بوری، آیا ته راښکلی شي دغه بوری؟ لکه څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دغه ماشوم چې کوم دی خپل طرف ته دا بوری راښکي. سیک پیک ویل کیږي بوری ته، که هغه د هر څه بوری وي، که د وړو وي او که د هر څه وي. خو سیک پیک ویل کیږي بوری ته، او پل ویل کیږي خپل طرف ته راښکل. یا که چېرته تاسو ووایئ چې I can pull the car. I can pull the car. نو دې مطلب دی چې تاسو ګاډی راښکلی شئ. I can pull the car. زه ګاډی راښکلی شم.
I can pull the car. زه ګاډی راښکلی شم. نو په یاد وساتئ push ویل کېږي دیکه ورکولو ته. push the car ګاډي ته دیکه ورکه. او دوهم نمبر و pull ویل کېږي خپل طرف ته راښکلو ته. pull the car ګاډی راښکه. push the car ګاډي ته دیکه ورکه. ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی و. ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی و. I should not have lent him money. I should not have lent him money. که چېرته تاسو ویل غواړئ په انګلیش لینګویج کې چې ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی و، نو تاسو ویلی شئ I should not have lent him money. او دې مطلب دی چې ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی وی. ما ته نه وه پکار. په انګلیش لینګویج کې موږ ویلی شو I should not have. او د I should not have مطلب او معنا همدغه ده چې ما ته نه وه پکار. که چېرته تاسو ویل غواړئ چې په انګلیش لینګویج کې ووایو چې ما ته نه وه پکار، ما ته یو کار کول نه و پکار، نو تاسو ویلی شئ I should not have. او د دغه سنټنس I should not have د دې په وجه باندې تاسو د انګلیش ډېرې زبردستې جملې جوړولی شئ. فار ایگزامپل که چېرته زه ووایم چې ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی، نو د هغې ما ته نه وه پکار د دې لپاره موږ په انګلیش کې استعمالوو I should not have. I should not have gone to the market. دلته وګورئ I should not have gone to the market. اور دې مطلب دی چې ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. I should not have gone to the market. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. بل مثال ته وګورئ ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. I should not have. فکر وکړئ دلته موږ دوباره استعمالو I should not have ځکه چې د دې مطلب دی ما ته نه وه پکار. I should not have gone to that marriage. I should not have. I should not have gone to that marriage. او دې مطلب دی چې ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. میرج ویل کېږي واده ته. یو بل مثال ته وګورئ ما ته نه وه پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وی. ما ته نه وه پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وی. I should not have met with him. I should not have met with him. او دې مطلب دی چې ما ته نه وه پکار چې زه هغه سره ملاو شوی وی. نو زه امید کوم چې تاسو به مکمل پوه شوي یې چې کله موږ د یو کار باره کې خبره کوو، مطلب کله چې موږ وایو چې ما ته نه وه پکار چې ما یو کار کړی وی، نو د هغې لپاره موږ استعمالوو I should not have. خو که چېرته موږ وایو چې ما ته یو کار کول پکار و، ما ته پکار و چې ما هغه کار کړی وی، نو بیا موږ څه استعمالوو؟ بیا موږ استعمالوو I should have. موږ ته ناټ بیخي خوا کوو ریموو کوو یې دی او I should have استعمالوو. I should not have ما ته نه وه پکار. I should have ما ته پکار وه. For example I should have gone to the mosque. I should have gone to the mosque. ما ته پکار وه چې زه جومات ته تللی وی. ما ته پکار وه چې زه جومات ته تللی وی. I should have gone to the mosque. ماسک ویل کېږي جومات ته. زیاتره خلک وایي ماسک، څوک وایي ماکس، بټ هو دې ته ماسک ویل کېږي او ماسک جومات ته ویل کېږي. بل اگزامپل ته وګورئ ما ته پکار وه چې زه د هغوی کور ته تللی وی. ما ته پکار وه چې زه د هغوی کور ته تللی وی. I should have gone to their house. I should have gone to their house. او دې مطلب دی چې ما ته پکار وه چې زه د هغوی کور ته تللی وی. تاسو ته پته شته
چې سپینولو ته په انګلیش کې څه ویل کیږي. مطلب که تاسو یو څه سپینول غواړئ نو دې ته په انګلیش کې څه ویل کیږي. داسې سپینول نه مطلب څه ته رنګ ورکول. هغه سپینول چې د څه نه پوستکی لرې کول مکمل اخوا کول دې ته څه ویل کیږي. دې ته ویل کیږي پیل. که چېرته زه ووایم چې I peel the banana نو دې مطلب دی چې ما د کیلې نه پوستکی لرې کوم. یا زه تاسو ته ووایم چې پیل د بنانا د کیلې نه پوستکی لرې کړه. یا که زه چېرته د کیلې نه پوستکی لرې کوم او لګیا یم نو دې ته ویل کیږي I am peeling the banana. زه د کیلې نه پوستکی لرې کوم لګیا یم ځکه چې دا present continuous tense دی. یا peel the potato الوګان سپین کا د الوګانو نه پوستکی لرې کا. peel the tomato टमाटर स्पिन का और टमाटरों ने पोस्तके लरे का. د په یاد ساتئ چې پیل ویل کېږي پوستکی لرې کولو ته. پیل د آنین د پیازو نه پوستکی لرې کا. پیاز سپین کا. نو لومړی پیل د بنانا کیله سپینه کا د کیلې نه پوستکی لرې کا. پیل د پوټیټو پیل د پوټیټو الوګان سپین کا د الوګانو نه پوستکی لرې کا. پیل د ټومیټو टमाटर स्पिन का د टमाटरों ना पोस्तके लरे का. पील द ऑनियन पील द ऑनियन ऑनियन वेल की प्याज होता द प्याज ना पोस्तके लरे का. और उम्मीद कम चे तासुबा पहुँची हुई है. All right dear friends, I am so glad, I am so happy because we have come to the end of this lesson. And I really hope, I do believe that you must have enjoyed this lesson. You must have found this lesson constructive and useful. And also I do believe that you must have learned something new from today's lesson. همدې زر زموږ نننی لیسن نننی سبق اختتام ته رسي او زه امید کوم چې تاسو به د دغه ویډیو نه ډیره فایده اخیستې وي. تاسو به څه نوي څه زده کړي وي او خپل انګلیش به هم مضبوط کړی وي. که چېرته تاسو واقعي غواړئ چې فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړ شئ، که چېرته تاسو واقعي غواړئ چې خپل انګلیش بهتر او مضبوط کړئ، په ډېر کم وخت کې انګلیش لینګویج زده کړئ، نو بیا I highly recommend all of you guys زه تاسو ټول ریکمنډ کوم تاسو ټولو ته وایم چې زموږ چینل د ulenglish.com چې کوم مطلب دی د یونیورسټي اف لرنینګ انګلیش جوین کړئ همدا اوس. ځکه چې هره ورځ او هر هفته زه خپل پوره کوشش کوم چې داسې ویډیوز داسې سبقونه اپلوډ کوم کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر کولی شي او کوم چې واقعي ستاسو انګلیش یو بل لیول ته بوتللی شي. نو بیا انتظار د کومې خبرې. Move ahead, subscribe our YouTube channel right now, support yourself there and support us here. See you there next time. یو بل ویډیو سره یو بل سبق سره د هغې پورې خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.